د جاپان ته لاړم، جاپان ته دې زما ورور د جاپان ذکر وکړ. جاپانیان مې ولیدل، په خدای قسم خفه شوم. ما وی چې د حضور پاک او د صحابه کم خویونه دي انن په جاپانیانو کې موجود دي، ممکن نشتا، بالکل په ممکن نشتا، او نن په هغو کې موجود دي، ځکه خو ترقی کې روان دي. د پیغمبر خوی دا چې دروغ به نه وی، په دې زور لګولی دی، زور چې دروغ به نه وی. او د کفر او د شرک پسې دویم نمبر خطرناک ګناه الا وقول الزور، چې د دروغو نه به ځان ساتې. نن په ټول جاپان کې جاپاني دروغ نه وایي. دروغ ویل خو څه کې چې دروغ د سره پیژني نه چې دروغ څه ده، قطعا دروغ نه پیژني. چې تا ورته کومه خبره وکړه مني وه، بس هر څه مني چې ته ورته څه وایې. او که در باندې پیش و چې دې سړي خو دروغ ویلي دي، وایي ښه تا خو دا خبره داسې کړې ده، نو بس ته به په خپله پوه شې چې ګیره یې کړمه، نو بیا به ورته تاویل کې چې نه نه زما د خبرې دا مقصد و ده، وایي ښه بیا مني. دروغ نه مني بالکل. دا زموږ د پاکستانیان ورغلي دي، نو داسې معمولي یو دوی پکې لږ بلد کړي دي په دروغو، لیکن د هغوی په کتاب کې دروغ نشته، بالکل نشته.